اختر ته لږې ورځې پاتې دي او د کلي ماشومان په کوڅو کې لوبې کوي او د اختر د راتلو په خوشحالۍ کې د کپړو خبرې کوي. علي یو طرف ته خاموشه ولاړ وي او د ماشومانو خبرې اوري. د علي ملګري یو بل ته نوې نوې کپړې او پیزارونه ښیي، خو د علي په مخ باندې ډېره زیاته پریشاني وي او غمګین ولاړ وي. علي کور ته واپس راشي او د هغه مور په یو ساده د خټو په کور کې ناسته وي او د علي د تیر کال د اختر جامې ګنډي. د علي مور ډېر په مینه باندې علي له کپړې ورکړي او ورته ووایي: بچې څه کال موږ اختر له کپړې وانهوستې شوې، خو دا ډېرې ښکلې او صفا دي. هیڅ خبره نه ده مورې، دا زما ډېرې زیاتې خوښې دي. د اختر شپه راشي، ماشومان ډېر زیات خوشحاله وي او د کلي په کوڅو کې د خوشحالۍ سندرې وایي. علي د خپل کور نه راوځي او چې ماشومان د اختر په نوو کپړو کې وویني نو ډېر زیات شرمنده شي او یو طرف ته روان شي. علي ډېر زیات غمګین وي او په کوڅه کې په خاموشۍ سره روان وي. څه ګوري چې د کوڅې په یو ګوټ کې یو یتیم ماشوم ډېر غمګین ناست وي چې نوم یې حسن دی. علي لاړ شي او د حسن سره په خوا کې کښېني او تپوس ترې وکړي: حسن ته ولې دومره زیات خفه ناست دی؟ حسن خاموشه ناست و او خپلو زړو او شخېدلو کپړو ته یې کتل. علي ته احساس وشي چې د حسن کپړې زما د کپړو نه ډېرې زیاتې خرابې او شلېدلې دي او د علي په زړه کې د حسن لپاره همدردي پیدا شي. علي په منډه منډه کور ته واپس راشي او مور ته ووایي: مورې زه خپلې کپړې حسن ته ورکول غواړم ځکه چې د هغه کپړې ډېرې زیاتې شلېدلې دي او یتیم دی. د علي مور چې د علي خبره واوري نو د علي په نیکۍ باندې ډېره زیاته خوشحاله شي او ځان ته یې راجوخ کړي. زما مورې. علي په خوشحالۍ د کور نه راوځي او حسن ته هغه کپړې ورکړي. حسن ډېر زیات خوشحاله شي او د هغې شکریه ادا کړي. د اختر په سهار حسن په نوو جامو کې د اختر لمونځو کې او د جومات نه بهر راوځي. د کلي مشران د علي په دې نیکۍ باندې ډېر زیات خوشحاله شي او د علي ډېر زیات تعریف وکړي. د کلي ماشومان ډېر زیات خوشحاله وي او په دې خبره باندې پوه شي چې اصل خوشحالي په نوې کپړو کې نه ده بلکې د نورو په خوشحالولو او په مدد کولو کې ده. علي او حسن هم ډېر زیات خوشحاله وي او د اختر په خوشحالو کې نورو ماشومانو سره شریک شي. موږ له پکار دی چې د کلي د یتیمانانو او د غریبانانو ډېر زیات خیال ساتو او د اختر خوشحالۍ هغوی سره شریک کړو.